الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين او بیشک دا قرآن خام خارالی گلی شوی دے دا طرف دا پالن کی دا مخلوقاتنا نزل به الروح الامین اورات للکڑی پدی سراغ روح امانت دار جبریل علیہ السلام روڑے دے علی قلبک استا پزڑ حبیبا لتکون من المنذرین چی شیطا سدیر ورکون کنا بلسان عربی مبین فجب لغت عربی اخکارکی وَإِنَّهُ وَبِشَكَ ذِكْرَ دِي قرآن لفی زبر الاولین خام خاو پا کتاب نڑنبنو کی اولم یکن لهم آیتا آیا ندد دید پار نخا فصدق و حقانیت دی کتاب ان یعلمه علماء بنی اسرائیل دا چې پی جنی دی کتاب لر علماء د بنی اسرائیلو ولو نزلناه کرالی گلی موږ دا کتاب لا بعض الاعجمین فبعض اعجمیانو فقرأه عليهم نلسته وپدوی ما كانوا به مؤمنین ننو دی پدی ایمان روڑن کی کذالک دارنگی سلکناہو ضمیر یا قرآن تراجی وردن نکو دا قرآن یا سلکنک تکذیب والکفر والعناد وردن نکو دا کفر و عناد فی قلوب المجرمین فزند مجرمانو کی لا یؤمنون به دیمان روڑی پدی قرآن حتى يروا العذاب الأليم چوبینی دی عذاب دردناک فیأتیهم بغتتا نراب جد عذاب دوی تناسا بی وهم لا يشعرون او دوی بپوہی گنا فیقولوا هل نحن منظرون نوائی بدوی آیا مونتا محلت را کولشی افا بعذابنا یستعجلون آیا پازاب زمونگ دی تلوار کئی افرائیتا امتعناهم سنین افرائیتا خبر را کتماتا تویننا کچر فائدہ ورکمونگ دوی تسوکلنا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ابي راشي بيتا وچدي سره وعده کی دیشي ما اغنا عنهم نو دفبن کی دوین ما كانوا يمتعون چې دای ته فائدہ ورکړې شوی دا آیاتونه لوی د عبرتو علماء لکلی وفي الآیت موعظة عظیمہ لمن له قلب آیات کی اولوی نصیحت دے خوچ د چا د فارزړوی ایک دیو سړي زر کال عمر شو ارس سل پسلی نو مر خو بیا مرضی اخلاص خود مرګ نه نشتا نو پدی عمر او پدی مال او پدی مزو چرشو بد اخلاص نشی وی میمون ابن مهران د حسن بصری رحمت الله علیه د ملاقات ډیر شوق لرلو دواړه تابعین دي نو په طواف کې ور سره ملاو شو نو میمون ابن مهران رحمه الله حسن بصری مولا ته وی ما تسنسیت کا نو بس ورته دا یاتونه و نا ورته لقد وعست فابلغت
تا نصیحت کو په نصیحت کې انتها ته ورسېږي الله وی سوچو ک کوم دیت سو کلونه فائدہ ورکو ظالم یوسل کال نورم ژوند دې ادا د ظلم چرچا او دبدبه یوسل کال نورم چلیدا نو مر خوب بیا برازي د مال دولت او مزي چرچی د دنیا د تبا د دې صفایده ورکی صفایده ورته ورکی د دالوی د عبرت آیاتونه دي مقام کې لوی عبرت دې پدې کې هر چا توي کدا عمر ډېر شو او هر څ ډېر شول نو مرخوب بیا امراضي نو دا کمی فائدې چې ملاو دی فدې خود د عذاب نخلاصېږي نا عمر ابن عبدالعزیز رحم الله وی چې ساری بشو خلیفہ له نو دا سدا ګیره به ونیوا بیا به دا آیاتونو لسل افرئت امتعناهم سنین آیات ګورن کوم فائدہ ورکو دای ثډیر کلونا ثم جاءهم ما كانوا يعدون ابیا راشد وی تاغ چې دای سره وعده کې دیشي ما اغنا عنهم ندفبن کی دوینا ما كانوا يمتعون اغه چې دوی ته کوم فائدہ ورکې دیشي د دوی د مال او دولت د دوی دا مزي او چرچه دا بدای د الله د عذاب نه بچن کی ابي ابو عمر ابن عبدالعزيز رحم الله دا شعرونه نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم ایزان به یادو خنسیت داده چې سړی ځان تکي نن خو اسانه خبره ده چې بل ته غوتونی شي ځان لوي وی رز دې دوک شویا ټول په غفلت کې تیر شوا او شپه په خوب کې تیر شوا او مرګ در ته لازم دې نو دې نو وسې جوړي رز ټول په بسیاتو کې تیر شوا شپه ټول په خوب کې تیر شوا فلا انت في الايقاظ يقظان حازم ولا انت في النوام ناج فسالم نو خو پوي خو کې تو خيار او خلمند او بیدار شوي ای ویخه خواغه ویخه بس کې چې د قبر غم نشتا او د نیمګړي دنیا غم نه تسر بما يفنى وتفرح بالمنا يا بالمنا كما سر باللذات في النوم حالم تپاغس خوشاليږي چې زرد چې فنا بشي اتپار زوګانو خوشاليږي دا خورزو ادا بکو مودا بکو امرګراشي سبون کی لکه څنګه چې خوب لیدون کې خوب ویني او هغه په خوب کې سمجیو ګوري او په خوشاله دي او جرافاسي دې سم نشتا وتسعى الى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم تمنډه وې دا غسد فارزر دې چې ته وداغه غائب واله بدو غني دا سے جوان خو دنیا کې زنا ورته روي دا د عبرت یادونه دي سلف و پیو بل ته نصیحت کولو وما اهلكنا من قريه او نو هلاک کړه مونږه سیو خار والا الا ولها منذرون مگر غیر ير ورکون کیو ذکر دا قران نصیحت دے دا ذکر منسوب دے بنا بر حال د ضمیر نہ په منذرین کی ير ورکون کیو ذکر پدا سے حال کی چ نصیحتو او امام زمخشری وای چې دا مفعول له دے
ذکر اے هر کلی د پارا ير ور کون کیو دا ير ور کون کی صد پارو ذکر د پار د نصیحت یادی دې کدا ذکر مرفوع دے خبر دے مبتدا محذوف دا هذه ذکر دا قرآن نصیحت دے وما كنا ظالمین او نیوم ظلم کون کی وما تنزلت به الشیاطین او نازل کړه نه دا قرآن شیطانانو وما ينبغي لهم او ندی مناسب غوی لرا وما یستطيعون او ناغی وسو طاقت لري انهم بشکدا شیاطین ان السمع لمعزولون خامخا د وقی خذونا خبر د ملائکو تا خامخا من کړي شوی دی فلا تدع مع الله مرابل سرد الله نه اله اخر معبود بل فتكون من المعذبين ورنشبت عذاب در کړو شونا وانذر عشيرتك الاقربين او ير وحبيبا دا خپلوان دي چې تا ته نږدې دي د دې آیات د نزول نفس د الله حبيب ټول خپلوان روختل او دا الله د عذاب نه ورته ير ورکا وخفض ټټکا جناحك وزر خپل لمن اتبعك من المؤمنين هرغه چاته چې روان شوی دي تا پس د مؤمنانو نا یعنی دای سره میناو کا شفقت او نرمیو کا فان عصوا کا کچرنا فرمانیو کدی کافر استا فقل ورتو فرمایا انی بریء مما تعملون بیشک از بیزارم داغن چتا سوک عمل کوي وتوکل علی العزیز الرحیم بر وسو کف غالب رحم کون کی الذي غزات يراك چوینی تاسو حبیبا حين تقوم کله چرا پورته کیږي مستا وتقلبک او دیو حال نبل حال تبدل دلستا فی الساجدین فمسکون کو کې چې تاسو امامتی کوي کله په قیام کې کله رکوع کله په سجدا کله په قوم او کله په جلسه کې انه بیشک شاندار هو السمیع العلیم دغه الله اوریدن کې او په هده هل انبئکم آیا خبردار نظر کوم تاسو تعالی من تنزل الشیاطین فهر غچا چې شیاطین په نازلېږي تنزل على كل افاك اثيم را نازلېږي دا شیطان په هر یو غټ دروغ جن افاک وای کثیر الاثم ډېر دروغ جن اثیم کثیر الاسم ډېر گناهګار یلقون السمع کی دی غوږ دا دروغ جن خبرو د ملائکو تا واکثرهم کاذبون او ډېر پدوی کی دروغ جن دی والشعراء دا گند شاعران یتبعهم الغاوون روان دي د دوی پس سرکشان اې د غلط شعراء او چاغي مذمت کوي چې هغه دا شعرونه ځان د ذریعہ د معاش ګرځولي کله د چا تعریفونه کوي او کله د چا په باطلی طریقې مدح کوي او د چا مذمت په باطلی طریقې بیانوي الم ترت غورن انهم چدا غند شاعران فی کل واد پهر کند د خبرو کې یهیمون سرگردان گرزی اباز علماء فی کل لغو یخوضون د کل وادی یهیمون معنی کړي په هر برباد خبره کې ورنوزی یا فی کل فن من الکلام فارفن د کلام کې دی ورزی او حسن بصری مولا وی قد والله راینا اودیتهم مونږ د دې کاندې کتلی چې باغې کې دای ورن نوزي
کله چا پس سپکه وای زکه سی ورکړي نه دي او کله د چا مدح کوي غس ورکړي دي امام قتاده وای دا غند شاعر یاد یمده قوما بباطل ويذم قوما بباطل یو قوم مدح کوي په باطلی طریقې ادا چا مذمت بیانې په باطلی طریقې وانهم او بشکدا غند شعرا یقولون وایدای ما لا يفعلون هغه چې دای کینا فخلید الله د حبیب او د الله د محبت داوی کوي او حقیقت کې عمل نوي الا الذين مگر هغه کسان اے صحابو کې ملوي شاعرانو علماء کې لوی شاعرانو نو دا غي استثناء کوي الا الذين مگر هغه کسان امنو چې ایمان وروړي وعملوا الصالحات عملونه کړی دي نیک وذكروا الله الله را یادوي کثیرا ډېر وانتصروا او دای انتقام او بدلا اخلي د دین د دشمنانو نا من بعد ما ظلموا پس دا غنا چي باندې ظلم کړي شوی دي اے ګند شاعران د قران او د پیغمبر او د دین مذمت بیانای نو دای دا غي مقابله کې دا غیرت کوي نو ګور دې کې د صحابه کرامو استثناء او کا بعض خپل شعرونه د الله صفات وی پکې د الله د حبيب صفات وی و عمر رضی الله عنه د شپې د مدینی په کوڅو کې ګرځېدو دیو پور کې دیو بلیږي یو بډای زنانا وړای سکای وړای دغه کولا هغه مزي ته جوړول چې دا غمزو بیا سره جوړ کی ناغي شیرونه وی علی محمد صلات الابرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكا بالأسهار يا ليت شعري والمنايا أطوار هل يجمعني وحبيبي الدار الله حبيبي هذا عمر رضي الله عنه وسك ناس تو جړلې او دی بډای د رسول الله په محبت کې شعرونه وی په محمد رسول الله عليه السلام درود نیکانو دی وی او پاک خلق په درود وی اے د الله حبیبا تبټول شپ ولاړوي اپیشمنی کې الله تبد جړل ہے ارمان پته نه لګي او مرګ په قسم طریقې راځي چې اخرت کې وزتا سره حبیب راجم شم کنا یو داسې اشعار وی ابو بکر رضی الله عنه د الله د حبیب بارک شعرونه ویلو او رسول الله اور تناس تو هغه ته اوریدل وای فقدنا الوحي اذا وليت عنا وودعنا من الله الكلام سوا ما قد تركت لنا رهينا توارثه القراطيس الكرام فقد أورثنا ميراث صدق عليك به التحية والسلام حبیب چتاسو دنیا لاړ شین وحی بمشاکی او د الله غ کلام بم رخصت کی نور به بیانوي نو پیغام ناراضي سیوا دا غنه چتام تفریخی دی وګوره نیکان شاعران چې غید الله او د الله د رسول مدح کوي ناغه پدې کې مستثنا کل وګوره شعر خی خدی او بد دی
او رسول الله علیه السلام د حسان رضی الله عنه شعرونه باوریدل مکی مکرمه له عمره القضاء تتلو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه د الله د حبیب دوخ مهار نیول او شعرونه وای خلوا بن الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزهل الخليل عن خليله وی لری شیء د کفار بچو د رسول الله لار خالقای نن بموه د الله د کتاب د وجنا او دا سی وهل چې دا کفرای بد بدن جدا کی نو عمر رضی الله عنه ورته ابن رواحه اے د رواحه بچیا د الله په حرم کې او د رسول الله مخ کې اشعار وې د الله رسول ورته اپ له عمر د شعرونه په د غشو نمسخ لګي نو د رسول الله مخ ته شعرونه وې او د الله حبیب په خپل د نیکانو شعراو شعرونه اوریدلې دي د نیکانو شعراو شعرونه د الله حبیب علیہ الصلات والسلام په خپل اوریدلې دي ابو سفیان ایمان نور وړه نو د نبی علیہ السلام حج وکا نو حسان رضی اللہ عنہ جواب ورکو وی حجوت محمدن فعجبت عنه وعند الله فی ذاک الجزاء تا د محمد رسول الله سپکاوے بیان کړي ز جواب کو وعند الله فی ذاک الجزاء اپدی جواب در کولو کی بالا بدل راکای وان ابي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء صلی الله علیه وسلم زما پلار زما مور زما عزت د رسول الله د عزت نه د قربان شي او کدا قربانی مالک منظور کی اتشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء وایت رسول الله سپکاوه کې تو خزان لوګورت دا غسیالی صدا غ برابر او لسانی صارم اللعب فيه وبحري لا تقدره الدلاه وایت زما سمندر پیجن رسول الله یادای اغه په بوکو خړی گینا ستا په بدر دای لوی شانت کمه نه حاصلېږي یو ګردا سے شاعران وی الله استثناء کما اگر هغه کسان آمنو چی مان روڑے وعمل الصالحات وعملن اکڑی دینیک وذکر اللہ کثیرا اور آیا دی اللہ دیر دیر وانتصرو دید کفارون بدلا اخلی من بعد ما ظلمو پس داغن چی پدی بانی ظلم کڑی شوی دے وسیعلم الذین ظلمو اے دی رست آیات باندې وې سلف وصیت کولو هغه دا د وصیت آیات ته وسيعلم الذين ظلموا زرد چې پوه بشیا کسان چې غي ظالمان دي ظلمونه کوي ايام منقلب چې کم یو زید ورتلو تا ينقلبون دای بورشي ای وای هر ظالم لبصور ز پتو لګي چې دې کم زید ور روان دي عدد دي ظلمونو س انجام دي دا آیات چې ابوبکر رضی الله عنه په وصیت کړو اسلف بيو بل تپدی باندې وصیت کولو ابوبکر رضی الله عنه پدی آیات خپل وصیت ختم کړو عثمان رضی الله عنه روغت دې کاتب ویلیک بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما عهد به ابو بکر بن ابي قحافه عند اخر عهدي بالدنيا واول عهدي بالاخره ودا وصیت چې ابو بکر رضی الله عنه چې ابو قحافه بچي دې کوي سم وخت کې کوي د دنیا اخر سلګي دي او د اخرت ربنای پوړای دا ځن کدن کې کوي دا هغه حال دی یؤمن فیها الکافر
ويتقي فيها الفاجر دا غحال د ځنکدن چې کافر ایمان راړي او نافرمانم تقوادار جوړيږي او دروغجنم رښتیا وایي زدران نرست پتا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ کو فَإِن يَعْدِلْ فَذَاكَ ظُنِّي بِهِ وَرَجَائِي فِيهِ کدے انصاف کئی ندا زما گمان او امید د دبارکه او کد ظلم شروع کو بدل شو فلا علم لي بالغیب نزف غیب نپویگم والخیر اردت ولكل امرئ مكتسب ما د خیر اراده لرلی او ارچا تب چی سیکړی غب ملاوشي وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون دا د وصیت اخره سوا زرد چې په بشیا کسان ظلمو چې ظالمان دي هر قسم ظلم چې سوکای ايا منقلب ينقلبون چې کم یو زید ورګرځیدو تبدای ورګرځي سورہ نمل د قران سورتونو د ترتیب لحاظ سره وشتم نه اپ نزول کې اتم سلوی ختم نه مکی سورت ده نازل شوه د پس د سورہ شعراء نا دې کې نفی د علم غیب دا من غیره تعالی چې ما سوا د الله نبل سو په غیب نه پويږي او سلامتی اور کول ول ذات د الله دې او پدی به اوسو واقعات ذکر کړي ور موسی علیہ السلام هغه په غیب نه پویدو سلیمان علیہ السلام ته د سبا د سلطنت پته نشتا چې هغه په شرک مبتلا دي او د ول خبر ورکو او واقعات صالح علیہ السلام او لوط علیہ السلام ذکر کړي چې سلامتیا ورکول والا الله دې او نجات ورکول والا الله دې بسم الله الرحمن الرحیم تواسین د دې په مراد او معنا باندې الله خپويږي تلک آیات القرآن ہدایاتن د قرآن دی و کتاب مبین او کتاب دی واضح هدى و بشرا للمؤمنین ہدایت او خوشخبری دا د پار د مؤمنانو الذين مؤمنان کسان دی یقیمون الصلاة چې پابندي کوي په موږ ويؤتون الزکات ور کوي زکات مفروضه وهم بالآخرة يودي فآخرت هم يوقنون هم ذيكن ساتي ان الذين بشكها كسان لا يؤمنون بالآخرة چیمان نساتی فآخرت زینا لهم اعمالهم نخیستکڑی دی مونگوی دا پارا ناکارا ملون دزوی فهم یعمهون ندی دی حیران و پریشانا اولئک الذین داغ کسان دی لهم سوء العذاب چد دی دا پارا بدو ناکار عذاب دے وهم فی الاخرت یو دی پا آخرت کی هم الاخسرون هم دی بید طول نزیاد تاوانیات وَإِنَّكَ وَبِشَكَ تَاسُ حَبِيبًا لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ خَامَخَ دَرْكُولِ شِ قُرْآن مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ د طرف دا غزاد نه چخاوند حکمتونو دے او په دې اذ قال موسی آیات کا او چې فرمایلی موسی علیہ السلام له اهله فل کور والا او بال بچتا د مدین نراتلو مصر تا د خپل والدی ملاقات تا انی آنست نارن و بیشک ما قتل دیور ساتیکم منها بخبر زرد چراتل وکم تاسو تدین پس خبر سرا اواتیکم بشهاب قبس یا راتل وکم تاسو تا پیو لمبی بلی کړي شوی سرا لعلکم تسولون دید فارچتا سوزانو نگرم کئی فلما جاء هر کل چراغ له موسی علیہ السلام دی اورتا
نودی आवाज ور کړه شو انبور کمن فی النار ومن حولها ان بیشک شان دا ان مخفف من الثقيل ده ان انه بیشک شان دا بورکا برکت ور کړه شوی د منها غچات فنار چې هغه په طلب د اور کې چې موسی عليه السلام نه ومن حولها او سوق چې دی اور نغیر چا پیر د ملائکو ندی علماء د دې ګڼ توجیهات کړي خدا پکې اسانه غنته معنا دا انبورکا دا چې بشک شان دا د برکت ور کړه شوی دی منا غچا تفنار فی طلب النار چې د اور په طلب کې موسی علی السلام ومن حولها وسوق چې د اور نګیر چا پیری وسبحان الله رب العالمین باقی د الله لره چې پالون کې د مخلوقات دې یا موسی علیہ السلام انه بشک شاندار انا الله العزیز الحکیم زیم غالب او خاوند حکمتونو والق عصاک ارتاو کلا خپلام صالح نو امسه وغرزول د الله حکم فلما راها تهتز ارکل چوي کتدا تهتز حرکت کولو کانها جان تابوی گندا نره مار دے والله مدبرن نش والله واوڑی دو مدبرن شاکون کے ولم يعقب ورسل دکتلنا الہ العالمین ورتو یا موسی اے موسی علیہ السلام لا تخف یریگما انی بیشک دچم لا يخاف لدی المرسلون یریگنا زما فخوا کی پیغمبران الا من ظلم استثناء منقطع دا مگر هغه څوک چې د نور بندگانو نه ظلم کړي گناهونه کړي ثم بدل حسنا ابه بدل کړي د دا ظلم په نیکي سره توبه استه بعد سوء پس د بدعملنا فإني غفور رحيم نو بشک زم بخون کې او مهربانا وادخل يدك وردنك داخلاس مبارک دی فی جیبک پدی گریوان کې علماء لیکلي وای دا گریوان لکه زموږ استاد مخه ده نو سنت طریقم دا دلته علماء دا مسله ذکر کړي دا اړخ لک سو گریوان کوي نو دا د سنتو موافق نه ده لکه څنګه زموږ گریوان مخه لده دا سید الله دا سنت طریقه ادا الله حبیب کله ثنای جوړی کړي او کله ثنای نوي بعض صحابه د الله حبیب قتل او کمس له ثنای نوي نو ترمر کې ثنای دي کړي دي ته د محبت انداز چې په کوم حال کې د الله رسول علیه السلام قتل نو دا غي د قمیص ثنای نوي نو دي صحابي هم ثنای نه استعمالولې وردن کلاس کل پخپل گریوان کې تخرج بيدوا روبز تکسبل من غیر سوء بغیر د بیمارینا فی تسع آیات پدینه معجزات کی لاړ شیلا فرعون او قومي فرعون تا او دا قوم تا انهم كانوا بشکدی غی قوما فاسقین یو قوم نا فرمانا فلما جاءتهم آیاتنا ارکل چراغلی وغیتا معجزات او دلائل زمونگا مبصرتن خکارا او سرگندو حق سرگندولو قالو نو غیویلیو هادا سحر مبین ویداد جادو خکارا وجحدو بها انکار کڑوید دی معجزاتو نپخلا واستيقنتها ويقين کړو په دې باندې انفسهم ظلم داوي دا انکار ولکول ظلم او علوا د وجد ظلم او د تکبرنا فرعون ته حفت او چې دا حق معجزې دي پزړه کې په یقینو خو په جبه انکار کولو د زدو د نات د وجنا
فانظر نوغر کیف کان عاقبت المفسدین سرنگیو وخیری انجام د مفسدینو ولقد آتینا داود او بشک ورکړو داود علیہ السلام تا او سلیمان علما او سلیمان علیہ السلام تا علم وقال اولو دی دوار والحمدللہ الذي طول حمدنا خاص الذي الله فضلنا چې غورواله را کړل مونتا علا کثیر من عباده المؤمنین پډېرو د بندگانو مؤمنانو نا وورث سليمان داوود اپ میراث کې اغسطی و سليمان علیہ السلام د داوود علیہ السلام نا دا وراثت په بادشاہي او په نبوت کې د پمال کې نه ده ذکر اغه نور بچی مو بیا د سليمان علیہ السلام په میراث کې تخصیص نو دی توي وراثت د نبوت او د بادشاہي وقال ویلی سليمان علیہ السلام یا ایها الناس خلقو علمنا تعلیم را کړه شوی د مونتما فقط ورید خبرو د مارغانو و اوتینا را کړه شوی د مونت من کل شین د هر یو شینه چې او بادشاہي کې ورته محتاج وي ان هذا بشکدا لهو الفضل المبين خامخ احسان د الله د ښکارا پمږ باندې وحشر لسليمان جمع کړي شو د سليمان عليه السلام د پار جنود لخر دا وي من الجن د پیریاننا والانس او د انساناننا والطير او د مارغاننا فهم يوزعون وضع اصل کی وی القف والمنع واصل الوضع القف والمنع وضع اصل کی ستو بندول تاو باندې کول لوي الکه تاسو را رواني اشوک مدمخ نه بندي چې دا رستو در پسې ورسیږي ندا بازی دې لازمی معنا کړی چې دې صفونه جوړول شول صف کې مچاله بند شمخ کې مزه او بل توی تل درا مخ کې شام نو دای ریسارو لشول دا اول ریسار شول چې رستو ور پسې ورسیږي او دا ټول جمع را روان شي حتا تر دې اذا اتو راغلیو دی علاوات النمل په میدان د میګو باندې د میګو په یو میدان رال قالت نملتن د نملتن کې داتا دا زید لک حمامتن او شاتن کې دا نو د دې اطلاق په مذکر او مؤنث ټول کېږي قالت نملتن میگی ویلیو یا میگی ویلیو او تاسو میگی څه کوي ټولو کې مشهور ادا ده بھائی قالت نملتن ویلیو میگی یا ایها النمل ادخلوا اے میگو وردن نشی مساکنکم خپل د استوګ نزایونو تا خپل سوراخونو تا وردن نشی لا يحتمنكم سليمان میدمون کی دخفود الان دی سلیمان علیہ السلام وجنوده دا غیل اخکر وهم لا يشعرون او دی بپوہی گنا ایدی صورت سورہ نمل ذکوئی دمیگی دا خبری دی پکے اگر دی میگی کمال کڑے دی آیات کې دا سے کمال کړي په خبرو کې چې بنی آدم هم دا غینا عاجز دي بنی آدم هم دا سنشي کوله لکه څنګه د کمال کړي دي امام ابن قیم رحم الله په مفتاح دار السعاده کې وی تکلمت بعشرة انواع من الخطاب في هذه النصيحه تکلم کړه پلس قسمه د خطاب سره په دې نصیحت کې ها ګور ندا د پکې ندا ګور بنی آدم کوي او په دې کې تنبیه دا یا ایها النمل ندا دا او تنبیه دا او تسمیه دا
یا ایها النمل امر دې ادخلوا نسج والتحذير يره ورکړي والتخصيص او تخصيص کړي والتفهيم کړي او تعميم کړي الا يهتمنكم سليمان تخصيص دې وجنوده تعميم دې او عذر پیش کړي والاعتذار دغه په یو آیات کې لس قسمه انواع د خطاب دیرا جمع کړی دي اګور دې دې کې سوچو کوي خبره آیات تا وګورئ لږ مختصر اسی مستاذ د ختم په دغه کې یا بھائی اوس تحقیق محقق څوک نه کوي چې بس خو ختم شي بھائی دغه بچي مدینه منور کې ناوي په کلاره وایو که ختم نه شو سورتونه موډیرو تاسو په پوي نشئ عاصم تاسو دې وسلو ها کومه تشریح کوم دې او مختصر وایو ټول دې بھائی اپا ودا کا پوه شو نو ټول د کرامت خاوندان ویګا ورته د میګي هغه نظریه ذکر کړي او چې پیغمبر دومره لوی پیغمبر دی خو په غیب نه پوي د خپو د لاندې کس شعر ازینو آب ختم شي نو سوال دار اتلو چول پیغمبر دا العیاذ بالله ظلم کوي یا مرګري ظلم کوي وای نبی او د نبی مرګري ظالمان ني چې کمزور مخلوق دي د خپو د لاندې چخني کوي خو نبی او د نبی مرګري عالم الغیب نبی وهم لا يشعرون دغه بیګه وای د نبی د خپې د لاندې چې سراله لغله پته نه لګي اته یو په غیب پويږي او هغه کوډه راويستي او فلاني له غلا راويستا وای دومره غټ سر دې کمه ګو سره وته نو ټول دنیا د میږي کې یو پر شاواش او استاد هغه غټ سر بل فلوا چولو ګورته فلانه په غیب پويږي فلانه او میږي له ګورا ادي دې کې امام روح المانی ډېر افسوس کړي وای کاش چې څوک د پیغمبر د صحابه په سي لګیا دي نو کد نور چې نمنلې چې د میږي پس روان شوه میګه موي د نبی مرګري ظالمان نشي کېده او دې ځان ته مولا و یو کلم راغسته او د پیغمبر صحابه بدنامي څومره بدنصیبی دا وای کاش چې د بل چې نمنلې نو دې میږي پس خو بتلې وې فکف عن ذلك واحسن الادب د دې بد رد نه بچوي الګ د آداب نه به کار غسته وي اور دې کې سوچو کوي توجه مو وکنا د سليمان عليه السلام د مرګورو نوزر میګه پیش کړي او د رسول الله د مرګورو عذر عرش والا پیش کړي دا سورې فتح کې راشي اے صلح حدیبیہ کې صلح او صحابه واپس شول الله وی ولولا کشردا سے نو چې مکه مکرمه کې مؤمنان سړي او مؤمنان زنانو نو که جنگ شروع شوه نو تاسو په جندل نایبم قتل شوه فتصيبكم منهم معرة بغیر علم سپو شوي په خبره تاسو له خفقان رسیدلې وې ځکه تاسو له علم نو عرش والے عذر ذکر کوي عرش والے څه کوي وای مؤمنان په جنگ کې قتل شوه وې و تاسو لبفتن و نګور د رسول الله د صحابه دمر الوی شان له چې دا غي عذر عرش والا پیش کوي څوک پوه شوي په کاسو دی او د سليمان عليه السلام د مرګور عذر هغه سکي هغه یو بیګه ذکر کوي حدیث کې بعض علما ولک حافظ ابن قیم رحم الله مفتاح الدار السعاده کې د میږي عجیب حالات ذکر کړي اے وګورئ وای دا څه قطار روان کړي په یو لا رضی په بل راضي تعالی وای د ټریفیک پولیس ولاړ دی خو چا په سم لار نه کیا بای او هغه بغیر د دین څنګه نیغ روان دی په یو لا رضی او په بل راضي سبوي کې بالکل فوج ولا ولاړ دی او دې له قطار جوړ کړي په یو زی او په بل راضي او دې جلال چې او شی چاو مندون دانو ور سره مدد کوي خوې بد مندون کی
او ای دروغ ډیر بدګنی. حافظ ابن قیم رحم الله وی دیواله ذکر کړي او امام ایګی د سواچو نو دو چتول خو چتول نشو نور پسې لاړو د شغانور راوستل نو ماتي اوچت کو نو ګرځیدل خو څه شیو نه مندو نو هغه میګی لاړل بیا مې ورته ورزول د بیا اوچتول اوچت نو کو نو نور راوستل ما بیا اوچت د دوذری پیری میګی راوستل خو څه نو مندروي رونیو نو زری دروغ دومره بد غړیا پای همغه تاسو کې شاباسي نه فرېری پچاوي چې چاډر دروغ وي هغه غلام د خلکو ډېر خوخي چې د رسول الله د منبر د پاسه ورته دروغ وي وګوره دومره دروغ بد غړي علماء ذکر کړی سليمان عليه السلام نیکی ته وي ته په کال کې څومره خوراک کې نو دوی یو دانا یا دو دانه نو په یو شیشه کې بن کو او هغه دانه ور سره کې خوا نو کال پسې شراوا اوس نیمه خړلې و نیمه وا سليمان عليه السلام ته دروغ دی وتا خو دروغ خو منی باندې خړلې وی دا الله پیغمبر ما ویسنه هیر شم درنا دا مې بل کال د فارېخه وی په خبره باندې بادشاہ یا سینه په خپل حکومت شي در نه هیر نشم دا مې د بل کال د فارېخه اگر الله دومره فهم ورکړي دانی دې په دې سوراخ کې جمع کړي کله چې د باران وای نګور انور لې راو باسي نور ولور کی چې دارانه خراب نشي اکمه دانه چې د زرغونې دو موسم شي الله زور فهم ورکړي هغه دو ځای کی دنیا چې دو ځای کې نوم زرغونې ګنا سلور ځای کی تاسو دا پته نشي دنیا یو زرغونې کی کاغبل ټوټه زرغونې کې پای نن مکیلې شي اوریدلی دنیا دو ځای کنه هغه یو ټوکړې زرغونې نو دنیا داس کی هغه سلور ځای کی دم رفهم ورته الله ورکړي اباران نکی دو تاسو لمخ کی تیر شو سلیمان علیہ السلام استسقا ہوتے د یومی کی خفی اللہ تعالی سنے او چتکڑی وی اللهم انا خلق من خلقک الله موږ مخلوق یو کډا یوازې بنی آدم خو نه دي تا دای د ګناه د وجه باران بن کړي الله په موږ باران وروره فتبسم ضاحکا تبسم کړو خاندیدن کیو من قولها د وجد وینا د دینا وقال فرمایلی سلیمان علیہ السلام رب زما اوزعنی ما توفیق راکا ان اشکر نعمتک التي چیز شکر ادا کم د نعمتونو استها انعمت علیا چې دا انعامات دکړي پما والا والدی او زما په مور بلار وان اعمل صالحا او دا چې عملکم نیک ترضاه چته خو خوي وادخلني برحمتك او وردنك ما پخپل رحمت سرا فی عبادك الصالحین فبندگان استانه کانو کې الله چې مرګ راولي نماد نیکانو سره مرګ رکھي وتفقدت رازری غست ودمارغانو فقال فرمایلیو مال یسلم علی رلا ارل هدهدا چیز نوینم هدهد ام کان من الغائبین یا کده د غائبنا وګور درې حکمونه جاری کړ لو عذبنه خام سزا بورکم دتا عذابا شدیدا سزا سختا او لا اصبحنه کجرم الوی نو ذبح بكم او لا اصبحنه دې کې د الف زائد راغله داغه مختلف جوابونه هم او تاسو لوي پما هونه پتا سو د ختم نا وخت لري بھائی دا چې ته نا وخت نه بیا وایي ګور صحابه او غالب زائد وسم لیکل کی دا یو مسله زده کوي خیر ده داغه جوابونه خو بیا چرته واوري چې دا الف ول زائد راغله نو علماء لیکلي وای د قران په لیکلو کې د رسم عثماني اتباع واجب ده
څنګه چې د عثمان رضی الله عنه په دور کې رسم الخط سوق بدلی خلاف نه کوي ای کی اوځه کې الف سی واکړه نو سیوا وای او ک کم کړه دې نو کم وای ادا یو مسله ده چې دا رسم الخط کی اصله ک سماعی ده د اهل علم لیکلي سماعی ده ځنی واسطه قانون د صرف یو سدي ا د نحو نور سدي خدا سماع دا ټول اورېدل شوی ده نو کله هغه قاعده کلیه ماته کی یا به ذبحکم او لیاتینی بسلطان مبین یا وراتلو کی مات بدلیل خکار سرا وردری سزاگانی ہوئی ذبح بیکم یا به سزا ورکم یا کسوزر پیش کنو ماب بیمکم فمکث غیر بعید نو وقت ترکڑو هدهد چډیر نو فقا چا ورته ته غیر حاضر وی او د الله پیغمبر ستابارک ډیر سه حکم جاری کړي فقال هدهد ویلیو احط بما لم تحد به اے د الله پیغمبر ز عالم شوم فاغه خبره لم تحد به چې ته په عالم شویني وجئت کرات للمکړی تا تستا من سبعند سبا د خارنا بنبئ یقین فیو خبر یقینی سرا ادیه کې ګوره یو خبره ته سوچ وکړي وای فلانه کوډه ذکر او باسی او پغلاشی او پټ شي ذکر پوي چې پیریان د قبضې د لاندې یا موي ما یو لس پیریان دی را سره اسو کوئی پینځل لس دی را سره دل تعالی و یو داسې پیغمبر واقعا واوري چې پټولو پیریان وی حکومت کړي څوک به تړل او څوک به فرانستل او استاد هغه ما سره پینځ پیریان دی او لس او تعویز روباسي ا پیغمبر ته دی او لوی ملک پته نشتا سپو شوي په خبر باندې وګوره دا دروغجن دي چې دوکا پیری چې دی وای ما سره شل دی وای ک تر سره ظلم وی هغه ټولو پیریانو بادشاہ سوکو او الله ورته ویلیو ثړې او پرانځه به حساب به کتابا دمرلوی پیغمبر دې او ټول پیریانې تابعدار دي خو تعویز سکه اغلا شوه شي سکه یو روح ملک هغه معلوم نه دی عالم الغیب نه دی وای راتل میکړی تا د سبا د خار نه په خبر یقیني سرا انی وجدتم امراتن وای بیشک از چم اومی مند یو خزا وای لاړم داسې پرواز می کول د الله پیغمبرا اومی مند امراتن تملکهم یو خزه بادشاہی کای و اوتیت من کل شین ورکړې شوی دی هغه ته د هر یو شینا ولها عرش عظیم عددی ملکه سبا د پاره یو تخت عظیم الشان وجدتها وقومها اومی منددا او قوم د دې یسجدون للشمس چې سجدي کوي انور تا اې د انور عبادت کوي انور نه الہ او معبود جوړ کړي من دون الله ما سوا د الله نا وزين لهم الشیطان اعمالهم او خیستکړي دي دوی د پاره شیطان غناکار عملونه د دوی فسدهم عن السبيل نو بنکړي دي د صحیح لارنا فهم لا يهتدون ندیلارن ممین الله يسجد لله الذي داچ سجدن کوي دی خاص الله غزاد تا یخرج الخبأ چروباسی پټسی زنا فی السماوات پاسمانونو کی والارض او پزمکا کی یو اسمانونو کی پټ شی سره اکثر مفسرین وای باران د برن الله ورای ازمکه کې پټ شي سره الله زرغونی کوي روباسي پټ شي پاسمانونو ازمکه کې ويعلم ما تخفون وما تعلنون اپويږي پاغ چتا سوی پټوي او چتا سوی سرګندوي الله لا اله الا هو الله نشته د بل عبادت او بندګۍ حقدار مگر دغه یو الله دې رب العرش العظیم او رب دې د عرش لوی بعض اهل علم دلته یو حکایت نقل کړي اتا سو د ادب کتابونو کې ویلم دي
ويهود ذکر لټولو چې سليمان عليه السلام په فوجونه بوتل نو ایدل ازمکه کې وبخکاری نو ایدل به وبوک نو قبضه کې نږدې نو هود د دې د پار لټولو و امام روح المانی وای دا خبره درست نه ده امام حاکم کدي خبره ته صحیح ویلي وای وتصحيح الحاکم محکوم علیه عند المحدثین اگر چې ابن عباس رضی الله عنهما دا قول دی خو اوی دا په صحیح سند ثابت نه دی په خبرو رسیدای کنا نو دا کیسه ثابت نه ده اگر شی باندې چې اعتراض کړي وي ته چې زمکه کې ولو بخکاری اما شوم ول کړکای خي ادانه ول پکیږي نورو کړکای ول نخکاری زمکه کې ولو بخکا دای جواب کړو چې کله تقدیر او نیټه راشي نو د سړی هغه ارس حواس څو کی کار پریزي قال سليمان عليه السلام فرمایلی وسننظرو زرد چې ګورو مونږه انتها نخلو اسودقتا چې آیات رښتیا او يم كنت من الكاذبين یا کیت ذرو جنونا ورته انبیاء شان س دیو د حکومت سی سمدستی خطلی کولو او ایته دی ایمان دعوت ورکو اذهب بکتابی هذا یو صداقت زما چې داله فالقه الیهم نورتاوی کذویتا ثم تولى عنهم بیا واوړد دوینا فنظر نوغرا ماذا يرجعون چې صفی سلکای د زما د خطبارکه علماء تاریخن ذکر کړي ودهد د سليمان عليه السلام خطوا غستو ملکه سبا خپل عدالت ختم کړو وای دا ډېر حیا نا کوا نو یو محل یو هغه کې وټول دروازې بند کی چا بیانې به د سردلان لکی خو یو دوا نو حدود لار نموندا پروشندان ران نوتو الاغه د پاسه سر خطي غرزولو ابه وزر او خذول اپو شو چې دا خط خدا چا طرف لري چې مهرغان تابعي زر زر خپل مشورې وزیران رو غفتل قالت ویلی دی ملکه سبا یا ایها الملأ ازما سرداران وزیران انی بشکد چم القی الی کتاب کریم را غرزول شوه د ماتا یو خطی عزتمن کریم وای مہر په لګیدل کریم وای مہر زده خطا رسول الله علیه السلام چې کله بادشاہانو ته دعوت لګلو او خطونه لګل نو صحابه ورته مشوره ورکړه چې قربان صحابه ګورګ بادشاہان بلا مہر خط نه قبلای نو رسول الله علیه السلام د سپینو زرو ګته جوړه کا اداو پدی خلاص کدی کچا ګوتا کیوا یا پدی غس لاس کې و پکچا ګوتا کیوا اپاغي کې مہر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې خط بولی کله شو داغه مہر په هواله شو او دا ګوتا دای نفس صدیق رضی الله عنه سروا او بیا عمر رضی الله عنه سروا عثمان رضی الله عنه بیری اریس کې وګرځیدا دا د قبا سره یو کوی دی سو پیری کوی چاڼ کو خوګته د رسول الله علیه السلام نمندا د خط مضمون سو انه من سليمان بیشکا دا خط د طرف د سليمان علیه السلام نا وانه بشک شاندار بسم الله الرحمن الرحیم مدد غواړی پنوم د الله چې هغه د عام او مهربانو خاوند د جار مجرور متعلق محذوف ده استعینوا بسم الله خاصه ولا تشرکوا مدد غواړی د الله پنوم چې رحمان او رحیم د خاص کر او شرک ور سره مکوي الله تعالی علیا دا چې سرکشی مکوي زما مقابله کې تکبر او غرور مکوي واتونی مسلمین راشی ما تطول تابدار اے مختصر خط او مقصود پکې حاصلو سمره چې خبره مختصر وي نو خلا
قالت ویلیو دی یا ایها الملأ اے زما وزیرانو سردارانو افتونی فی امری مشوره را کای ما ته پبارد د کار زما کی ما کنت قاطعتا نیم زفی سلکون کی دی اوکار حتا تشهدون تر دې چې حاضر شي تاسو ماتا قالوا ندی ویلو نحنو لو قوت مونږ یو خاوندان د قوت و اولو باس شدید او خاوندان یو د جنگ سخت مونږ د جنگ نه عاجز نیو قوت هم ډېر ده والامر الیکی او فیصله تاسپار لشویدا فانظرین تسوچو کما ذات امرین چې تم تاسو حکم راکې دا ډېر خيار او جنگ خو نه کو د جنگ انجام ډېر خطرناک وی قالت ویلی دی ملک سبا ان الملوک بیشک بادشاہان اذا دخلوا قرية کلچ وردن نشی او خارتا د جنگ پنیت او د قتال پنیت افسدوها نطول خاروان کی فساد پکی پھیلاو کی وجالوا اعزت اهلها اذلا وگر زی عزت من اهل د خار ذلیل وکذالک یفعلون او دارنګ دا بادشاہان کوي ور جنگ کې ډېر عزتدار خلق پکې شي در پدر شي اغه زنانه چې دای پړونه برکم چانه ولیدل در پدر شي یو عالم دروس وخت کې د افغانستان بوډا سره اوس وفات دي بچي لوی لوی عالمان دي الله دې ورله بخنو کې بچي ډېر لوی خلق دي ناغر اغله او بچو به مو سره سبق وي طالبان وای ما چې دا بچی را وصل افغانستان نه عالم نو یو ګرځې دم خو خیمه براله پیداو نشو سپوږ شوي په خبره او د جمی موسم بس ما ویلا بچی د جمی ناسي مزینا ا دې ساړه کې به ساړه نه پړ شي نګور د جنگ دان جامي داس عزت من خلق دا در پدرشي یو ځل مونږ ته درک یو کسر علی یو زنانا دیر په حیا او پرده کې را له بډای زنانا وی دې زنانا له وګوره بیا ول رسو خبره کو بډای زنانا وی دا جمعه په جمعه ګرځي وی دې ټول بچی شهیدان شوی او ټول ورته کونډې غیر د پاتې دي یتیمانان دي دا جمعه په جمعه هغه وسوال نه کول د دکان سره بوله د مچا چې په پیژندا نو خود رز اخلاص به غیر سره مدد وکړو د جنگ کې دا سی چې ځوانان ټول شي ځوانان ټول ختم شي جلال الدین حقانی رحم الله بچي د نووي زد درز کور ته نظم علماء خبره نقل کوي ځکه دای بشمیر شهدا شي او ټول یتیمانان او کندي نو یې درجه کور ته راځم تیار کې کور ته ورنه وځم زوام دارونداران به مې وایي چې مونږ خاون نشته دی راغی دا ورونه به مې وایي چې مونږ پلار نشته دی راغی نو یې درجه کور ته نه ځم د شپې پټ مونږ ته ورنه وځم چې دای خفه نشي پریشان نشي شیخ رحمت الله علیه بدل تواقع ذکر کولا وای ما په مکه مکرمه کې د عبید الله سیندی رحمت الله علیه سره قران زده کولو نو ما ورته د مدینه منوره لزم نو ما دیوی خمدینی له چلاړ شې د آیات باندې ځان پوهه وای ما وی آو وی فلانی چې کې با یو بوډا ناستی که سوستی کیږي ورکا او تپوسته وکا وی چې زلانم یو ډول عالم ناسته پستر ګړل اسوال کولو نما ورته ته سو کې ودا قران نه لوست آیات یې وی وی زد ترک قاضی القضات خوچه انقلاب راغې مزاد د سوال تکې ناست قالت ویلیو دی ملک سوا ان الملوک بشک بادشاہان اذا دخلوا کل چرادن شی قريه یو خارت د قتال پنیت افسدوها نفسات پک پیلاو کی وجعلوا اعزت اهلها ذلا وگر ذی بایزت اهل دی ذلیلا وکذالک یفعلون ودارنگ دی کای وی جم خنکو
وانی مرسلۃ الیہم او ذلی گن کیم دویت بهدیه پس هدیو سرا فناظرۃ زبورم بما يرجع المرسلون چې پس طریقې واپس کیږي دا لګلی شوی اګور دا دورو خيار وې دی ته هدیه لګا نو کدا دنیاي بادشاہي نو مال به قبول کی نو کبیا ور سره جنگي ګو نو به جنگي ګو دا خود دنیا طلبگار دے او کنه هدیه قبول نکي نو دا د الله پیغمبر دے پیغمبر سره خو جنگي دلک الله سره جنگي دلی دا ډېر لوی هدیه وی او قاصد ور سره رولې ګلو فلما جاء ضمیر دے رسول قاصد تراجه دے فلما جاء هر کله چراغله او دا قاصد یا دغه هدیه راغلی وی سليمان علیہ السلام تا قال سليمان علیہ السلام فرمایلی وتمدوننی بمال آیا تاسو ما سره مدد کوي فما آتانی الله نو هغه چې راګړي دی ما ته الله خیر غردی مما تاکم داغن چې تاسو دې درکړي دي مال الله نبوت راکړي بادشاہي راکړي بل انتم بلک تاسو بهدیتکم تفرحون فهدی تاسو خوشالي کوي حضرت علماء لیکلي د کافر هدیه قبول څنګه دي رسول الله علیه السلام د باز کافر هدیه قبول کړي ا د باز رد کړي ناهلیلم وای کې هدیه قبولولو کې څه خیر وي نو قبول دي کی اګه څه خیر نشته نو د الله رسول چې کله کتري نو د مشرک هدايه نه دي قبول کړي ارجع الیهم وی واپس لاړ شدویتا فلنأتینهم نو قسم دې د الله په ذات چې خامخارات للبوکم دویته بجنودن پدا سے لخ کرو لا قبل لهم بها چې دایب مخامخ کې دې نشید دې سرا ولنخرجنهم منها ذلة او به شرم دې خار نبی عزت ذلیل او رسوا وهم صاغرون او دایب خوار او ذلیل وی هغه حدیب واپس کې نو ملکه سبا پوښ وچدا دنیوي بادشاہ نه مال او دولت مقصد نه نو ایمان راړو سره د قوم ناګور هدهد ځکه الله ذکر قران کې کړي د پزری یو لوی خار زرګونو لګونو خلقو له هدایت ملاو دے ادا موږ تاسو له چې ورکړي دین کار نکې الله د پرندو نم دا کار غسته او کته نکې نو الله بابیت را علی ګلیو د ابراහ په لخر باندې زید هر سنه دا کار غسته شم او کتا پرې خو نستاو نقصان وشي دا الله د دین سو نقصان نکېږي دای دې ان شاء الله بیا وایو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين الہ العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کې او الله د خراب خاتمه نمو په خپل حفاظت کې وساتي الله د خراب خاتمه نمو په خپل حفاظت کې وساتي الله مونږ ته زمون والدین او تا اصول فروع تا مشایخ تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تواړه او دې ګناهونه معاف کړي یا رب العالمین زمون او د ټول امت مسلمه که حاضر دي که غایب دي دینی دنیاوی حاجتونه تر سره کې او زمون د ټول دینی دنیاوی پریشانای ختم کړي الله څومره بیماران دي هسپتالونو کورونو کې زمون د طلباء او طالباتو کې الله ټول له شفای کامله عاجله ور نصیب کړي او زمون د طلباء او طالباتو د اوامرونو الله دا دور نیمګړي کې ما په خیر عافیت الله ته اختتام تورسه ادا ټول مهنت خالص د خپل وجهه د پاره کې الله دا څومره مهنت دې څومره کړهو دې چې دا مرګري دومره قرباني کوي او د سار ناشتي الله د دې او زمونږ دا مهنت خالص د خپل وجهه د پاره وګرځي
الہ العالمین د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ورکي او د چا اولاد وی د والدینو د سترګو یخواله جوړ کې الله د چا دشمنی طرف غنۍ دی په محبت او دوستۍ بدل کې یا رب کم بی گناہ بندیوان دی په خپل رحم او کرم را اخلاص کې الله زموږ د عمل کوټول اسلامی ملکونه د هر قسم شرونو فسادونو نه په امن او امان کې او کوم خبرې په اسلامي ملکونو کې د دین او د امت د پریشانای دي په خپل رحم او کرم دا ټول خبرې لري کې الله د تمامي دنیا مسلمانان د هر قسم آفتونو پریشانو مصیبتونو دشمنو طرفګنو نه په خپل حفاظت کې اوساتي الله څوک زموږ د طلباو په لنګر کې منډې چوي وي په مال اولاد کې خیر او برکات واچي کم وفات دی قبرونه د نور نډک کې او کم ژوندۍ الله مال اولاد کې خیر برکت واچي پر مولوی سی اعلان کو خزان په خبره پوي کوي همیشه لپاره مو سره یو سلويخ نسیوا کم زیات مرګري اعتکاف لکینی توجه مولا نور کلی بابا چې مرګورو خرچه برداشت کولا په خبره ورسېږي اوس هغه مرګري نور څه مشکلات سره دي یو زمون طلبا دي چې داخل دي د دې طلباو ته موږ د لنګر څو ورکول شو او شری مسله دا چې کوم عوام دی او اعتکاف لکېنی نو د طالبانو هغه خرچه موږ په دې نشو خورول د خیرت په خرابېږي په خبر اورته دی کنه ځکه دا پیسې چې خلک مدرسو کې د لنګر لراړي دي د طالبانو د دې درس واله وروړي اوس هم زموږ د درس کې سوزو کېنی دای په باقاعده لنګر جاری وي او چې کوم عوام راځي نو موږ د اخرت په بنیاد باندې وایو چې د مدرسې کوم خرچه دا په موږ کولې نشو او بل څوک کمنی نو الله دې توفیق ول ورکي ردا چې به لکه تبلیغ کې سوکوزي خپل پیسې ویزنې وخت د موږ دا درس ختم شي لنګري ولاړ شي نو سلويخت په زړه کسان له بیا په خولم ګراډوي نو لکه څنګه تبلیغ کې سړیو ځکه نه خبره نه تبلیغ کې سوکوزي چې روزه کې پیسې ورکای کنه ورکای اجه سلويخت روزي غیله مخکې را جمع کړي نو خاله چې مال او جان دواړو لګي په مقصد د خبرې پوښوي نور کلی باغه خرچه باندې مرګورو برداشت کول نو موږ بسوینا زموږ چې کوم طلبا دي لیکي کوم مشران دي او هغه اعتکاف لکینی دا زموږ طالبان دي کم چې نیوی راځي نه خو درس نه راځي کنه درس راځي خو مخکې براغلې وکنه نو د مدرسې خرچه کومه کو نو دا شران درست نه را دای بزان له بندوبست کوي او که الله سو پیدا کو نو الله دیو کی چې الله چاته داسې مالدار رزق کې واچي او لکه مخکې لای خرچه کې د نو سم خرچه وشي خبره په مقصد مې چې پوښي ځکه دا ځاړه مرګري بازي د مخکې عادت دي چې څه جوړ نه کوي خاله چې یو سړی اعتکاف لم کینی او خپل پیسې بولګي لکه څنګه سړی تبلیغ کیږي او سو کی ولې به مال او جان دواړو لګي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك